स्ट्रॉबेरी मजा चक पे मजा कोي کنه جوس مزه کوي یاره جی دا دوه قسمه کې جی مزه کوي یاره جی مالګه به خامخه اچو زګه چې بغیر مالګه نه جی مزه کوي یاره جی ان شاء الله کیلو پورې خو جی خوړی شمه کیلو پورې بالکل جی مطلب یو کیلو स्ट्रॉबेरी में خوښ स्ट्रॉबेरी ما یې کباب ته خوښ ما स्ट्रॉबेरी لاره ما کا स्ट्रॉबेरी بار پس پیدا کیږي کنه रहीम अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو زه محمد صدیق او یوارې بیا موجود یم په سرکی کې د ښکلې سټرابري سره سټرابري چې یو کال مخکې چې کوم پروګرام مالته کې سټرابري باندې کړو یوارې بیا راغلم سټرابري به ته خوم کړم پروګرام سره هم کوم تاسو ته بخیمه چې د سرکی چې کوم سټرابري ده چې کوم په ډیسټریکټ 400 کې دا چې ډېر زیاته مشهوره ده د لړ نو خلک را روان دي موږ له خوم راغلي د سټرابري لپاره بل پکې ښکلې موسم دی د باران موسم دی نری نری پشم دی او بیا پکې د سټرابري ده نو سټرابري بخرو غپ خوم ملګرو سره لګول د کوم خلک کوم زمیدار دي او سره بخوم غپ لګول دي پښتون باندې هم کو چې آیا اندازل چې کوم دا سټرابري ده چې د کرونا د لاک ډاون د وجې نه سمدن کړه د کسنې کړه سو کول د خوراک لپاره کم ځای راغلي او سره به هم خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم اسکر خان چې زمانوم دي د مردان راغلی مجي اسکر خان دا تو وای چې مردان راغلی دومره لري راغلی سل راغلی یاره جی بس دا خو زمو د ملګری خپل سټرابري مجي کوي او اصل کې جی مو د خوراک لپاره راغلی یو د مردان دا سټرابري چې د چک په مزه کې کنه جوس کې مزه کوي یاره جی دا دوه قسمه کې جی مزه کوي تاسو کوم خوږی زما خو دا ساده خوخي تاسو څنګه جی خوري ساده مزه تاسو زما جی د خوخي چې مالګه به چې خون کې کنه مرچ پچي یاره جی مالګه به خامخه اچو زګه چې بغیر مالګه نه جی مزه لکه دا شی شو یا امروشن په دې باندې چې مالګه نو ډیر خون کوي صحیح ډیر مزه کوي چې سټرابري کوي کنه 100 کیلو بوخري یاره جی ان شاء الله کیلو پورې خو جی خوړی شمه کیلو پورې بالکل جی مطلب یو کیلو سټرابري خو پتو خو مزیدار جی دا جی چې سونه لکه خورینو دونه خون نه پریدي کنه جی دا داس یو مزیدار میوه ده جی صحیح ډېر مهرباني بالکل دا اسکر خانو چې د مردان راغلي د سټرابري د خوراک لپاره هغوی سره به هم خبرې کوو چې دوی به سیول غواړي چې دوی خو فصل هم کړی دی لومړی خو ډېر زیاته مهرباني ستاسو د فصل کې خپل نوم راته واخلئ دا تو چې فصل دا څه خوند مزه شته ډېر مننه ستاسو د راتګ زما احمد زیب نوم دی د سرکي اوسېدونکی یم او د سټرابري فصل تقریبا موږ د 1992 نه 94 نه دا کرو خو اوس ورته ډېر زیات شهرت میلو شو چې دا په سرکي کې کېږي د 400 ډسټریکټ په یو کلي کې او ډېر زیات مشهورتیا د دې وشوه او ډېر غټ پیداواري فصل دی کیش کراپ دی د زمیندارو زندگی دی بدل کړه خو دې کالې د کرونا وایرس د وجې لوی تباهي شوه ځکه چې لکه مونږ وایو اکثر مونږ خبرې کوو چې کومه دهشتګردي راغلې هغې زمیندار دومره متاثره کړی نه دی څنګه چې کرونا متاثره کړو دا سټرابري دا مونږ په خپله دا پټۍ د تاسو وینې دا مونږ په 210 کیلو خرڅ کړی دلته اوس د دې ریټ په 50 روپۍ 70 روپۍ دی ولې چې بارډر سیل دی لوکل د بیپاریان چې دا خو دومره دي نه نو د هغې په وجه چې دی نو ریټ کې ډېر فرق راغلی او زمیندار ډېر زیات ستونزو سره مخ دی دا ته چې یو ایکړ ځمکه باندې د 2 جریبه کم تاسو پټې کړلې دې باندې څومره خرچ راځي سخت کال به څومره پیسې کړي یاره جی په دې په سمبالي پورې خبره ده لکه په دې یو ایکړ باندې زمونږ 3.5 لک روپۍ خرچه راغلی ده او پیداوار له اوسه پورې د دې نیمه پیسې هم نه دي برابر ګټه خو لا ډېر لري خبره ده د دې وجې زموږ زمیندار ډېر زیات خراب دی او ډېر زیات مالی ستونزو سره مخ دی نو موږ وایو که د حکومت د اړخه دوی دپاره څه معمولي پیکیج راشي چې صرف خپل هغه تاوان نه بچي ګټه خیر دغه خو کېږي به خو دومره ده چې نور تاوان یې نه شي سټرابري خو کرلې خو دا خو خورئ که نه خورئ دا ته وایه یاره جي دا خو داسې شی دی چې دا که تاسو مو خوړه بیا به لازمي را دی او موږ د ماشوموالي نه کرو لکه واړو چې موږ به کرله دا ورونه به هم کرله ترونه به هم کرله هغه شروع نو د سارې خامخا موږ راځو دلته چې څنګه روشو کېږي تازه خورو او ډېر ښه ذایقه مې هلته چې تاسو هغه هلې د هغې بېله ذایقه ده خو کوم چې باغ کې د دې خوند او ذایقه ده دا چک دی د هغې ډېر بالکل تاسو به فیل کړي بالکل دا ته وایي چې د سټرابري پیدې څه دي یاره چې تاسو د دې کرونا دوران تاسو کتلی که نه نو دا خو د دې نه مخکې خو لکه دا د شوګر او بلډ پریشر دپاره بالکل یو دوا ده او نن سبا د کرونا وایرس کې ډېر غټ کار کوي دی کم هغه امیونل پاور چې دا زیاتوي ستا هغه ریزسټنس پاور زیاتوي ډاکټران په دې وایي ما په خپله څو ویډیو کتلي دي چې لکه کرونا وایرس لپاره دا ډېر لازمي دی ستا صحت دې سره نور هم تندرستي ستا باندې کرونا وایرس اټیک نشي کولی
نو ډېر قیمتي او ډېر پیداواري او ډېر ښه فصل دی. سټروبري خو یو داسې نازکه میوه راته هم ښکاري. باران دی نو باران څه نقصان شته؟ یاره جی کله چې دا وکرل شاغ وخت دی له باران ډېر ښي د دې ګروت هم ښي دا ډېر ښکلي شین ولاړي خو چې کله دې ګل شروع کړي او میوې ورځې راشي نو دې له باران بیا ډېر نقصاني دي ځکه چې دې کال یو خو د کرونې دا وبا وه بل په مونږ لکه ډېر بارانونه وشو نو دې لپاره چې دنه ښه نه ده ځکه چې تاسو وګورئ دغلته یو لوی دلی پروت سټابري خلکو راشکول ټوله سخا شوې ده دا خو اوس بیا ګلو کو کومه سلسله چې هغې کې دا سخا شو نو اوس دا د نور ګلو کو نه هغه میوه راورسېده دا خو بالکل ختمه ده باران د وجې دې بچو به څنګه کېږي؟ یاره جی بس د دې بچو مونږ د زمیندار ته هم وایو چې یاره تاسو مونږ ته وګوره مونږ دا مل شیټ اچولی دی او یو انجیو راغلی وی هلویټاس نه هغوی مونږ سره هیلپ وکړه پلاستیک را هغوی راکړو عوام چې خو هغې کوالټي هغه نه وه ختم شو بیا ورته مونږ دا واچو نو د دې په وجه چې دی دا سټابري بچ کېږي د دې مل شیټ د وجې پلاستیک چې تاسو وینئ نو هغه څخه چې دی نیم په نیمه کم شي خو چې چا هم داسې په ځمکه کرلی وو هغه خاورې لاندې نو هغه خو بالکل چې 200 کیلو کوي باران و نو 100 کیلو له راشي دومره نقصان دی. دې ملګري سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ زما منیر نوم دی تنګي نه راغلی. منیر تنګي نه راغلی؟ تنګي نه خو موږ راغلي کلیوال یو ښه؟ او کنه تاسو نه خبر شو بس موږ هم دې خو سټابرو له راتلو خو زه بس تاسو سم دلته میلاو شو کنه. دا راته ووایه چې سټروبري خوښه یې ده که نه خوښه؟ او کنه خوښه هم ولې نه ځان لمره وشو دلته بېله مزه ده او هلته چې والې لږ په کوم کې خوښ څه دي؟ بس دا سټابري مې خوښ دي. سټابري ما یې کباب ته خوښ دي. دا راته ووایه چې سټروبري چې خورې که نه او بل کس په مقابله کې کینی نو څومره به خورې؟ 1 کیلو 2 کیلو به خورې؟ یاره زه به 1 کیلو خورم موږ څه بل یو کس دی هغه وایي چې زه 15 کیلو خورم. یا الله خیر. وزیر نوم یې دی. وزیر نوم موږ هم بیا هغه راواړولو په سټابرو که نه. خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې سټروبري باره کې؟ والله خلکو ته یو موږ چې دلته راشي خو دلته لاکډاون دی یاره موږ دغلته اوس هم پولیسو ایسارولو که نه خو سټابري دلته راځي که نه او دلته یې بس ډېره زیاته مزه ده. ډېره مهرباني. حاجي صاحب سره هم یو دوه خبرې کوو. حاجي صاحب دا راته ووایه چې سټروبري خو تاسو به چې کله واړه وئ زموږ ټیپ کې یا لري نه واړه وئ نو هغه ټایم کې سټروبري وه؟ یاره جی هغه ټایم کې نه وه. نه وه؟ نه جی هغه که نه وه نو خلکو پېژنده نه؟ یاره مونږ کېدای شي پېژندلي هم نه او زمونږ په دغه کې خو په علاقه کې نه وي. صحیح. تنګي طرف ته نشته جي دا صرف بس دې علاقو باندې کوي او ډېر ښه ښکلی فصل هم دی مزېدار ښکاري په پټي کې هم ښه ښکاري. زه چې لومړي ځل ما سټروبري لرالم ما که سټروبري بره په سپیدار کې کېږي که نه نو ستاسو هم داسې ذهن و که نه؟ نه جي مونږ خو د دې نه مخکې د علاقه کې ګرځېدلي صحیح. پته وه راته د سپیدار هم خو نه اورېده. حاجي صاحب سټروبري باره کې څه ویل غواړې خلکو ته مینهوالو ته څه ویل غواړې؟ نو بجي دا خو یو ښه فصل دی مزېدار فصل دی علاقه هم پې ښکلی ښکاري په دې باندې او کېدای شي پیداوار هم یې زیات یې دی نو بس دې باره کې خو موږ دغه خبره کوو چې یو ښه شی دی او نور به څه ووایو جي دی راشئ خوند نه مزه واخلئ. بلکل جناب تاسو دا خبرې واورېدې دی حاجي صاحب خبرې واورېدې چې سټروبري یو ډېره ښکلې میوه ده خوندوره میوه ده. راځئ او تاسو هم ترې خوندونه واخلئ مزې ترې واخلئ سټروبري ورته وخورئ او ځای په ځای خپل یارانو دوستانو ته هم ووایئ چې سټروبري راځئ خو ورته راځئ خوشحاله اوسئ خو په خپله خرچه هسې نه چې راشئ او بیا ترې دغه شئ که نه نور خو په دغې باندې تاسو پوهېږئ. دې سره سره ګورو به سټروبري به دا ښکلي باغونه ښیو سټروبري باغ ډېر ښکلی باغ دی زبردست باغ دی. لومړي کې چې کله ما سټروبري نوم وویل چې سټروبري باغ ته ځم نو ما بره کتل ما چې تاسو سپیدار کې به سټروبري ځوړند دی خو اخره کې راته پته ولګېد چې لکه سټروبري خو لاندې به ځمکه باندې کېږي نو زما په خیال زیات ملګري به دې نه خو هم نه وي خبر. انشاءالله چې داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه به ته مخې ته راولم او د سټروبري داسې نور ښکلي ښکلي باغونه به ته راولم تر هغې اجازت راکړئ سره د خپلو ملګرو د لوی الله په امان.